کته بلغ واله خیر دی او کته ځان لغواړي نو سوچو چې تاسو سره د 24 غنټو خرچ شته او کنيشته کله 24 غنټو خرچ در سره نو ګوره ته زکات نشه غوښته دا سوال دی او سوال حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې سوال کوي په دنیا کې داغه د زکات پیسې غواړي او کله خیرات غواړي او که اسې غواړي او دې سوال کوي دا سوال ور قیامت پرس د په مخ کې زخمونه د چا په مخ باندې به اسې کړلی وي چې چا لک سوال کړی د چا په مخ باندې به کم نه د زخمونه لګ زیات وي د چا په مخ پداسي چې د سره په سرمن به وینه تشړو کی وي دا غوړي معمولی خبره نه را مونږه بعض خلک ورې تاسو استاد د وجنه د عبادت خلکو د وجنه جمعه تم نشرات دي چې هغه صاحب حیثیتي زکات ورکول غواړي او بل دلته وتخلق ولاړ یو تی مال راکو بل ورته مال را سوالونه پرېګ دي بس کتا مستحقینو طالب په خپل چې کوم نو صدر دي کوشي له کړ دي ته خبر هم نه طالب یې درکړي او کني مستحق 24 غنټه خرچه بنن سبا چا کړنی تاسو یو کورو خای چې هغه وی چې نن غرمه روزه ما خام روزه ما ته کوم نو سبا د روزه ما ته مونږ کړه درک نه لګي نو هغه کبیا سوال غواړي خو ګوري هغه به نه ابا سونه سوال کوي صرف دا غټیم د پاره سوال کوي چې کم ټیم د خوراک د ضرورت لکه اوس پرس کنن د روزه ما تکړه او سبا د روزونی ول او ما خام د روزه ما ته سنشتا دی بدون اخلي په سوال باندې چې بزاغه په دغه دقه روزه ماتش د سبا غم بیام نه کوي د سبا لپاره بیام سوال نه کوي دا دونه سخته مسله د سوال غوري او موږ د ځان سوالګری جوړ کړی او په دې باندې تدان چې کم دنو دغه کای چې دا په ما زکات کیږي نو کدی غواړم نو ستل پتا به زکات کیږي مو بیا هم سوال نه کوي پتا به خیرات کیږي او بیا هم سوال نه کوي سوال ډیر خطرناک شي دا د مسلمان هغه عزت ختمي د مسلمان هغه وقار ختمي د مسلمان هغه شان او شوکت ختمي ولې ځان بي عزت کې نو د دې بعد خبرونه غوړي مون خبر نه یو دا ارزل په منبر باندې به مو ارزل په خلک عمل نه